ټاپک دی ډپتیریا. ډپتیریا یو داسې بیماري ده چې نن سبا ډېره زیاته کامن روانه ده زموږ علاقو کې. ډپتیریا کې تاسو د پکچر کې د انسان مرۍ چې دا ډېره زیاته خوږ شي. په اولنۍ ورځو کې 20 ډیز د دې پته هم نه لګي چې یاره دا ډپتیریا ده او که نه د انسان مرۍ هسې خوږي ټمپریچر یي، نو خلک وایي چې یاره دا هسې انفیکشن دی. خو لیټر ان ټایم چې ورو ورو کېږي او هغه ټایم ته ورسي او هغه نښه کېږي، نو مطلب دا چې دا بیماري ډپتیریا ده. نو په هغې کې داسې پکچر جوړ شي، تاسو ته به دې پکچر کې ښکاري مرۍ کې داسې سپینوالی ډېر زیات راشي، سوروالی د دې سره ډېر زیات شي، نو تبه ډېره زیاته سیوایي، انسان په سر باندې ډېر زیات دړي، ساه صحیح نشي اخیستی، خوراک دی نشي کولی، ټمپریچر په دې کې ډېره زیات سیوایي. بل دا د دې سره انسان خوله ډېره زیاته ځي. نو په دې کې مرۍ چې ده ډېره زیاته خوږ شوې او دا ډېره زیاته سپریډ شوې ده. زیاتره خلک چې تاسو وګورئ که په فیملي کې یو کس ته وشي نو ډېر زیات کېږي. د هغې زه تاسو ته مخکې ویم چې یاره دا به څنګه خورېږي، د دې به ټریټمنټ څنګه کوو او د دې کمپلیکیشن څه دي، څه کېدلی شي. اولنی موږ وایو د دې دپاره امپورټنټ څیز چې دی چې چا ته هم دا شوي نو چې هغه ویکسین وکړي، د ویکسینو سره دا ډېره زیاته ښکلي زر ریکور شي چې په ټایم باندې دې ویکسین وشي. د دې کازز آف ډیث چې دي هغه ډېر زیات سیوا دي، چانسز د دې ډېر زیات سیوایي چې په دې کې ډېر زیات کاز کېږي. لکه مثلا به زه تاسو ته ووایم چې 10 پیشنټ نو 5 په دې کې ډېر زیات کامن یې چې کېږي. دا بیماري زموږ سره خورېږي څنګه، د خورېدو په کم طریقو باندې کېږي. اولنی موږ وایو که انسان مرۍ خوږ ده یا یې سینه خرابه ده او دلته دا ډپتیریا شوې ده، چې که دی ټوخی کوي او مخامخ ورته بل انسان یې هغه باندې د ټوخي دغه چې کوم دي دا ذرې دا پرې لګي، نو د دې نه وده هم کېږي، یا دی افرنجي کوي، د افرنجو د وجې نه هم دا لګېدلی شي. بل دا یو انسان په یو ګیلاس کې اوبه وڅښي دته ډپتیریا ده او بل انسان په دې کې اوبه څښي نو دته هم دا ډېر لګېدی شي. بل یو انسان ته دا د یو ماشوم ښکلی کیس کوي نو د دې د وجې نه هم ډېره زیاته خورېږي. دا پکې مینلی زموږ سره زیات تر دغه دي زیات سیوا دي. د اوبه شوې، د خبرې شوې، یو انسان د بل سره خبرې کوي او د انسان ته ډپتیریا وه نو هغه ته هم د بیماري لګېدی شي. په دې کې دا جراثیم چې دي په دې طریقو باندې ډېر زیات خورېږي. کم بیمار چې دی چاته چې الریډي دا ډیزیز شوی دی نو دې نورو ته دا ډېره زیاته خورېږي. کمپلیکیټډ دا هلې کله کمو خلکو ته ډېره زیاته کمپلیکیټډ ده، چې کم ماشومان دي چې هغه د 7 کالو نه کم دي په هغو کې دا ډېره زیاته کمپلیکیټډ کېږي، او کم چې د 40 ایئر نه اباو کم سړي دي یا میل فیمیل دواړه چې دي په هغو کې ډېره زیاته مسله جوړوي. مطلب دی هم وایي چې یاره کوي څه چل، نقصان دی څه کوي. که یو انسان ته دا وشي نو په دې کې دی په کم ځای باندې اټیک کوي. یو انسان دی هغه ته یو ډیزیز شوی دی، دا ډپتیریا ورته شوې ده، نو اولنی چې کوم دی په زړه باندې هارټ چې کوم دی په ده باندې اټیک کوي، په لنګز باندې کوي، په کډنیز باندې کوي. مطلب دا پارټس چې کوم د انسان دي په دې باندې دا اټیک کوي، هغه دی خرابوي، کمپلیکیټډ کېږي، په دغه ځای کې کېږي. موږ وایو یاره چې موږ به پېژنو څنګه، موږ ته به پته څنګه لګي چې آیا دا زموږ سره ډپتیریا ده او که نه ده. اولنۍ خبره دا ده چې دې پیشنټ ته به ساه ډېر زیات بندېږي، مرۍ خو به یې ډېره زیاته خوږي، تاسو ته به دې پکچر کې ښکاري، یو دا شي، یو به د دې سره د ساه ډېر بندېږي، تبه به یې ډېره زیاته سیوایي، تبه به یې داسې وي چې کنټرول کېږي نه. په ټایم کې میډیسن صحیح استعمال کړي، وختي طور به کمه شي، بیا به سیوا کېږي. خوله به یې ډېره زیاته راځي، هر ټایم به په ده باندې یخه غوندته خوله راځي. بل په ده باندې د سر درد چې کوم دی، د سر درد به ډېر زیات سیوایي. نو دا زموږ سره مین ساینس دي. که به دا هم په چا کې داسې دا ټول زو سره، نو هغه ته پکار دي چې په ټایم باندې خپل ډاکټر سره کنسلټیشن وکړي، یا هاسپټل چې کوم نږدې ورته وي هغې ته لاړ شي، یا ENT والا سپیشلیسټ وي هغوی سره میلاو شي. ټیک ده. د دې ټریټمنټ طرف ته راځو چې د دې ټریټمنټ څنګه دی. د دې ټریټمنټ ډېر اسان دی، دونه د یېرې خبره پکې نشته دی. اولنی په سر باندې دا دي چې دې ویکسین کېږي، لکه چې څنګه سړی سپی وچي چې د هغې ویکسین وي، که په روډ راتاو شي د هغې ویکسین وي، داسې د دې ویکسین هم دي چې د دې ویکسین انسان ته وشي نو ډېر زیات کویک ریکوري کېږي. بل دا چې ته یو ډاکټر ته لاړ شي هغه ته ته انټي بایوټیک درکړي، مطلب ایزیترومایسین درکړي یا ایریترومایسین درکړي یا نور څه داسې انټي بایوټیک درکړي. نو انټي بایوټیک چې کله هم ته سټارټ کړي نو انټي بایوټیک به پرېږدې نه، د اینډه پورې چې ډاکټر تاسو څومره ویلي د هغې پورې به دا استعمالوي. نور چې دې سره کوم ساین سیمټمز دي ډاکټر د هغې د دې سره ټریټمنټ ورکوي، انسان ته ګوري او د هغې مطابق ډاکټر ټریټمنټ ورکوي. او د دې موسټلی ټایم چې کوم زموږ سره دی د دې پیریډ چې کور کېږي نو 6 نه والی د 7 ډیز پورې دی، د دې پورې کور کېږي. هو یو بعضې پیشنټ دي چې په هغه کې څه کمپلیکیشن نور را نه شي، نور څه ورته را مخې ته نه راځي، نو په دې ډیز کې دی په خپله باندې کور شوی. که چا ته هم داسې قسم مسلې نو هغه پراپر خپل کنسلټیشن کوئ. او نن سبا دا ورځې چې دي نو په دې کې زیات استعمال داسې کوئ چې د ګرمو اوبو استعمال کوئ،
او داسې څیزونه استعمالوئ چې هغه تاسو ته دا مسلې نه جوړوي، او که په چا کې هم دا مسلې نو کنسلټیشن په ټایم باندې د خپل ډاکټر سره کوئ چې ساریږي نه خبره. اولنۍ ما تاسو ته په سټارټ کې وویل چې اولنۍ ورځو کې د دې داسې پته نه لګي، 20 ډیز کې د دې داسې پته نه لګي چې ماته دا شی شته که نه. هسې د انسان یو مرۍ خوږي نو سړی وایي چې دا هسې خوږ دی نو د هغې دپاره یو څیز بل څیز استعمالي، یا کورسه استعمالي، یا څه میډیسنز خپله باندې استعمالي. نو لیټ ان ټایم چې خو چې کله هم تاسو ته پته ولګېده چې په مرۍ کې داسې ښکاري دا سپینوالی چې دی کوم چې تاسو ته په دې